Now number 4 we have analytical chemistry. په 4 نمبر باندې زموږ سره زموږ په کورس کې analytical chemistry شي. analytical chemistry څه ته وایي؟ analytical chemistry deal with analysis. دا د انالیسیس سره سره ډیلینګ کوي. دا به د انالیسیس سټډي کوي، مطلب تجزیه ومن کو د یو سبسټانس. صحیح. نو انالیټیکل کیمستري د کیمستري هغه برانچ دی په کوم کې چې د میټر کوالټیټیولی او کوانټیټیټیو انالیسیس من کو. اوس کوالټیټیو او کوانټیټیټیو انالیسیس څه وایي؟ نو کوالټیټیو انالیسیس موږ ته د یو میټر کمپوزیشن ښیي چې دا میټر د کم قسم کمپوننټ نه جوړ دی. صحیح ده. دا کمپوننټ ټایپ یا د هغې کاینډز به موږ ته د کوالټیټیو انالیسیس کېږي، د هغې نه موږ ته معلومیږي. کوانټیټیټیو انالیسیس لکه لیټ سپوز موږ سره یو میټر دی، هغه ځای چې د بلا بلا د پلانکي کمپوننټ نه سره د هغې نه جوړ دی. اوس دغه کمپوننټ نمبر زم چیرې دا کمپوننټ پکې دونه دی، دا بل کمپوننټ دونه دی، مطلب د هغې نمبر ذکر منشن کوم، د هغې ته بیا څه وایي؟ هغې ته کوانټیټیټیو انالیسیس وایي. نو کوالټیټیو انالیسیس به ما ته میټر څه ښیي؟ د هغې کمپوزیشن به ما ته ښیي چې دا میټر چې کوم دی دا د کم قسم کمپوننټ نه جوړ دی یا کم کاینډز یا کم ټایپ کمپوننټ نه سره جوړ دی. او کوانټیټیټیو انالیسیس به ما ته دا ښیي چې دا ټایپ کم کمپوننټس په دې میټر کې دي، د دې تعداد پکې دونه دی، د دې اماونټ پکې دونه دی. نو دا ټایپ سټډي چې موږ کوم برانچ اف کیمستري کوو هغې ته موږ څه وایو؟ انالیټیکل کیمستري وایو. لکه لیټ سپوز که د واټر د یو مالیکیولز انالیټیکل کیمستري زه سټډي کول غواړم، نو که د هغې کې زموږ سره څه ګوره د واټر کمپوزیشن چې زموږ سره کوم دی کوالټیټیو انالیسیس که لیټ زه د واټر کومه، نو د واټر کوالټیټیو انالیسیس دا دی چې واټر د هایډروجن او اکسیجن نه جوړ دی. نو دا انالیسیس څه دی؟ دا د واټر کوالټیټیو انالیسیس دی. اوس که زه واټر په باره کې دا خبره وکړم چې واټر یو مالیکیول د 2 هایډروجن او یو اکسیجن نه جوړ، اوس ما هغه نمبر څه په اماونټ هم منشن کوم، دا څه شو؟ کوالټیټیو انالیسیس. ځکه دا ټایپ سټډي دی، یو میټر من کوو هغې ته به موږ څه وایو؟ انالیټیکل کیمستري. یا لیټ سپوز د H2SO4 انالیټیکل کیمستري سره د څه H2SO4 د H2SO4 انالیټیکل کیمستري د هغې کوالټیټیو انالیسیس به زه اول وکړم. نو کوالټیټیو انالیسیس مطلب دا دی چې یاره دا کوم قسم کمپوننټ جوړ دی. د H2SO4 د هایډروجن سلفر او اکسیجن نه جوړ دی. اوس د H2SO4 په باره کې زه دا خبره کومه چې د H2SO4 مالیکیولز چې کوم دي هغه د هایډروجن سلفر او اکسیجن نه جوړ دي. دا د هغې کوالټیټیو انالیسیس دی. هو که زه اوس هغه نمبر اف کمپوننټ هم منشن کوم چې زم چې د H2SO4 یو مالیکیول د 2 هایډروجن یو سلفر او 4 اکسیجن نه جوړ دی، نو کوانټیټي هم ما منشن کړه، اماونټ هم ما منشن کو. نو دې څه وایي؟ ته کوانټیټیو انالیسیس وایي. نو کیمستري هغه برانچ په کوم کې چې موږ کوالټیټیو ایز ویل ایز کوانټیټیو انالیسیس کوو د څه؟ د یو میټر، هغې ته موږ څه وایو؟ انالیټیکل کیمستري وایو. یا لیټ سپوز ما سره سامپل اف واټر دی. صحیح. نو که زه د سامپل اف واټر باره کې دا خبره کوم چې په دې واټر کې امپیورټي د ګن پکې دی. نو دې څه وایي؟ مطلب دا دیز واټر از ناٹ فٹ فار ډرینکینګ، دا د واټر لپاره څه نه دی فټ، ځکه چې په دې کې امپیورټي ده. دا د واټر کوالټیټیو انالیسیس به ما کړی چې دا واټر پیور نه دی، په دې کې څه دی؟ امپیورټي ده. خو که زه اوس دغه امپیورټي منشن کوم چې په دې واټر کې پر لیټر په یو لیټر کې د دې 500 ml یا 2 ml یا 10 ml امپیورټي ده، اوس ما هغه امپیورټي څه کړه؟ مطلب د هغې اماونټ هم منشن کوم. دغې ته څه وایي؟ کوانټیټیو انالیسیس. نو انالیټیکل کیمستري از that branch of chemistry which deal with qualitative as well as quantitative analysis of what matter is called analytical chemistry. اوس انډسټریل کیمستري اصل کې کله هم د کیمستري چې کوم پریکټیکل اپلیکیشن دي نو هغه چې موږ په کوم برانچ اف کیمستري کې سټډي کوو هغې ته اصل کې څه وایي؟ انډسټریل کیمستري ورته وایي. نو انډسټریل کیمستري کې موږ څه کوو؟ په انډسټریل کیمستري کې به موږ هغه تکنیک کوم چې په یو انډسټري کې زه اپلای کوم په سبسټانس باندې یا یو کیمیکل پروسیجر زه کومه، څه پروسس کومه، څه سټریټیجي زه کومه اپناوم، او دا هغه سټریټیجي هغه تکنیک په ریزلټ کې زه یو یوزیبل څه جوړوم؟ کمپاونډ جوړوم. دغه برانچ اف کیمستري ته بیا موږ څه وایو؟ هغې ته موږ انډسټریل کیمستري وایو. لکه لیټ سپوز یو انډسټري ده او په هغه انډسټري کې زه څه جوړوم؟ انټي کینسر ډرګ جوړوم. مطلب داسې ډرګ جوړوم چې د هغې کې کینسر ټریټمنټ هغې کېږي. انټي ملیریل ډرګ جوړوم. صحیح ده. تکنیک به اپلای کوم، کیمیکل ریاکشن به کوم او یوزیبل کمپاونډ به جوړوم. داسې کمپاونډ به جوړوم د چا نه چې انسانیت ته څه ښېګړې دي، مطلب په هغې ټریټمنټ کېږي. صحیح ده. یا مطلب هغه په ډیلی لایف کې هغې څه کوي؟ خلک یوز کوي. نو دغه برانچ اف کیمستري ته موږ څه وایو؟ انډسټریل کیمستري. لکه زموږ سره سیمنټ انډسټري ده، نو په سیمنټ انډسټري کې څه کیمیکل پروسس څه کېږي؟ هغه اپلای کېږي او هغه زموږ څه کوي؟ د سیمنټ پریپریشن کوي. نو سیمنټ چې هغوی پریپیر کوي دا سیمنټ زموږ څه دا یو یوزیبل څیز دی کوم چې انسانان څه کوي؟ هغه یوز کوي خلک. یا داسې یو انډسټري ده په هغې کې زموږ سره فرټیلایزر یوز جوړېږي.
هغه څه کیمیکل پروسس کوي کې ریکنو دا کیمیکل پروسس به هم موږ سټډي کوو لکه لیټ سپوز یوریا زموږ سره یوریا زموږ سره فرټیلایزر دی په انډستریال کیمستري کې وزن یوریا امپورټنت هم سټډي کوم چې د یوریا امپورټنس څه دي او زه به هغه پروسیجر هم سټډي کوم چې مطلب دا یوریا په کم پروسس سره څه کیږي په انډستری کې جوړیږي نو چې ټیکنیک مطلب کم ټیکنیک څه کیږي یوز کیږي کم پروسیجر څه کیږي یوز کیږي بس کې په یو کیمیکل انډستری کې او دغه پروسیجر او ټیکنیک نه بعد کم یوزیبل کمپاوند جوړیږي دغه فائدې سړي نو دا ټایپ سټډیز زمون کوم برانچ اف کیمستري کې کوي هغه ته وایي هغه ته انډستریال کیمستري وایي انډستریال کیمستري اصل کې ټولې کیمستري نه هغه انالیټیکل دا هغه ارګینیک دا هغه انارګینیک دا ټولې کیمستري نه چې کله هغه څه کوي هغه پریکټیکل مطلب هغه څه کمپاوند جوړي هغه کمپاوند ارګینیک دا هغه انارګینیک دی صحیح ده هغه څه پروسس پاګه اپلای کوي چې کیمیکل ریاکشن کې او کمپاوند جوړي هغه ته به اصل کې موږ وایو انډستریال کیمستري وایو مطلب یو ارګینیک کیمست کبلیب کې لګي دا هغه یو کمپاوند جوړي نو په دا ټایم دی انډستریال کیمستري دی اپلایډ کیمستري سره اپلایډ کیمستري انډستریال کیمستري اپلایډ کیمستري اصل کې څه مطلب چې کله موږ څه کوو کیمستري اپلای کوو د مین کاینډ مطلب د پیدې لپاره د انسانانو سره لپاره پیدې لپاره چې انسانانو ته هغه نسی پیدې دا برانچ به موږ انډستریال کیمستري او انډستریال کیمستري از موستلی ریلیټډ وذ اپلایډ کیمستري زیاتره ریلیټډ ده ها مطلب سور زمون سره انډستری د سیمنټ انډستری دا سیمنټ چې څوک پریپریشن کوي اوس ډرګ انډستری دا چې څوک ډرګ جوړوي زمون سره پینټ انډستری دا سیدا پینټ چې کوم جوړیږي یا پیټروکیمیکل انډستریز مطلب پیټرول به څنګه ریفاین کې څنګه به سپاکه یا د پیټرول ماین متا د څنګه پته وی چې دلته پیټرول شته یا نشته صحیح ده به کله دلته پیټرول شته دا پیټرول بو سره وباسم څنګه بیا به دا سپاکوم څنګه پیرو پای کوم څنګه دا ټول ټیکنیک چې موږ په کوم برانچ اف کیمستري کې سټډي کوو that branch of chemistry is called so industrial chemistry کې موږ ټیکنیک سټډي کوو پروسیجر سټډي کوو کوم پروسیجر چې موږ خېری کوو پس کې په یو کیمیکل انډستری کې او هغه په ریزلټ کې موږ یو یوزیبل کمپاوند سکو هغه پریپیر کو جوړو اوس نیوکلیئر کیمستري ډیل وذ ډبل نیوکلیس سره تعلق ساتي د اټم د نیوکلیس سره چې کوم کیمستري سره بیلانګ کوي ډیلینګ کوي نو دا ته موږ سوي نیوکلیئر کیمستري صحیح مطلب په نیوکلیئر کیمستري کې با زمون چې کوم الکترون دی هغه سره هیڅ قسم کانسر نه بلکې موږ باید صرف او صرف د سټډي کوو د نیوکلیس سټډي وکړو اوس دا یاد ساتئ په نیوکلیس کې چې کوم فانډامنټل پارټیکلز دي موږ دا ست پته راغسي دي پروټون دي نیوټرون دي دا سه نور هم څه دا دوه زموږ سره سری فانډامنټل دي نو دې ته نیوکلیان وایي نو په نیوکلیئر کیمستري کې به د نیوکلیان سټډي کوو نیوکلیان هغه پارټیکلز دي کوم چې په نیوکلیس کې نیوکلیان سټډي وکړو دا غیر پراپرټی سټډي وکړو پراپرټی څنګه سټډي وکړو لکه څه پرس کوي ما چې په پروټون باندې پازیټیو چارج دی نو په پروټون پازیټیو چارج هغه پراپرټی ده دا به په کوم برانچ اف ساينس کې سټډي کوم کیمستري کې سټډي کوم ساري دا به په نیوکلیئر کیمستري کې سټډي بیا کوم چې په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی یا د الکترون ماس 2 نه دی پروټون ماس 2 نه دی صحیح ده کنه دا ټایپ سټډي هم په کوم برانچ کې کوو په نیوکلیئر کیمستري کې یا نیوکلیئر ټرانسفارمیشن به هم په نیوکلیئر کیمستري کې سټډي کوو اوس نیوکلیئر ټرانسفارمیشن څه ته یاد ساتئ کله چې د یو الیمنٹ نه امیشن کیږي سریس ته امیټ کیږي دا غنه بل الیمنٹ جوړیږي نو دې فینامینل څه وایي ته نیوکلیئر ټرانسفارمیشن وایي سو ته نیوکلیئر ټرانسفارمیشن کله چې د یو نیوکلیای نه بل نیوکلیای جوړیږي د یو الیمنٹ نه بل الیمنٹ جوړیږي دا یاد ساتئ چې کله زموږ یو ایگزامپل لري دی چې کله هم زموږ سره د پولونیم نه الفا پارټیکل امیټ شي نو دا غنه فلمبم جوړیږي اوس فلمبم بیل الیمنٹ دی پولونیم بیل الیمنٹ دی نو this phenomena is called so nuclear transformation نو nuclear transformation study به هم موږ سکو هغه په نیوکلیئر کیمستري کې کوو بل دا یاد ساتئ چې کله زموږ سره په نیوکلیای کې د پروټون او الکترون ریشو سره هغه ډسټرب وو مطلب ایکوال نه په یو نیوکلیای کې سیم نمبر اف پروټون او نیوټرون نه دي دا نیوکلیای انسټیبل او د سټیبিলিټي گین کولو لپاره چې دا سټیبل شم دی سریز ایمیټ کې کوم چې الفا ریز وای بیٹا ریز وای او ګاما ریز وای نو دا ریز نیچر سټډي کول چې را دي پینټریټینګ پاور سونه دی مطلب سونه ځکه دا څه کېږي شي وترې شي صحیح شو یا په دې باندې چارجز کم دي صحیح دا ټایپ سټډي به هم موږ سکو په نیوکلیئر کیمستري کې سکو سټډي کوو نیوکلیئر کیمستري به ډیل وذ د نیوکلیس سره بیلان کوي د نیوکلیس کې چې کوم نیوکلیان دي مطلب په نیوکلیس کې زموږ سره کم پارټیکلز دي پروټون او نیوټرون دغه پراپرټی نه موږ سټډي کوو چې به چارج سره د ماس سری صحیح ده دا موږ څه کوو په نیوکلیئر کیمستري کې سټډي کوو د سره نیوکلیئر ټرانسفارمیشن سټډي کوو چې یو نیوکلیای څنګه بل نیوکلیای ته کیږي ټرانسفر کیږي د سره به موږ د نیوکلیس کوم امیشن کیږي یا نیوکلیس کوم ابزارپشن کوي هغه به موږ څه کوو په نیوکلیئر کیمستري کې سټډي کوو
ها ناو اٹ نمبر 7 نمبر باندې زموږ سره بایو کیمستري دا. نو بایو کیمستري د کیمستري هغه برانچ دی په کوم برانچ کې چې با موږ د بایو مالیکول سټډي کوو او د بایو مالیکول څه دی. نو بایو مالیکول زموږ سره هغه کمپاوند دي کوم کمپاوند چې په لیوینګ ارګانیزم په باډي کې دننه سکیږي سینتھسایز کیږي او پریپیر کیږي. مطلب هغه کمپاوند کوم کمپاوند چې د لیوینګ ارګانیزم په باډي کې سکیږي جوړیږي نو دا کمپاوند موږ بایو مالیکولز وایو. صحیح ده. کاغه د انسان په وجود کې جوړیږي، کاغه د انیملز یعنی کوم ځناور چې هغه په وجود کې جوړیږي، کاغه د پلانټس په باډیز کې یو کمپاوند جوړیږي، کاغه د مایکرو ارګانیزم په باډي کې یو کمپاوند جوړیږي نو دا کمپاوند ته وایي بایو مالیکولز وایي. لکه لیټ زموږ سره پروټینز دي کوم چې په لیوینګ باډي کې سکیږي پریپیر کیږي جوړیږي، کاربوهایډریټ دي، لیپټس دي. صحیح. نو دا ټایپ کمپاوند ته موږ وایو بایو مالیکولز وایو. نو چې کله هم موږ د بایو مالیکول سټډي په یو برانچ اف کیمستري کې کوو نو هغه ته موږ وایو بایو کیمستري وایو. د دې سره سره به موږ په لیوینګ باډیز کې چې کوم کیمیکل ریاکشن کیږي هغه کیمیکل ریاکشن موږ څه کوو هغه سټډي کوو. لکه لیټ سپوز زموږ سره پروټین سینتھسیس زموږ په وجود کې چې کوم پروټین جوړیږي نو دا اصل کې د امینو اسید یو کیمیکل ریاکشن کوي کوم ته چې کنډنسیشن ریاکشن وایي او یو لانګ پالیمر جوړي، لانګ چین پالیمر جوړي او دا لانګ چین پالیمر کوم چې د کنډنسیشن ریاکشن اف امینو اسید پر ريزلټ کې جوړي هغه موږ وایو پروټین وایو. دا چې موږ سره سمپل مونوسیکراید څه کې یو کنډنسیشن ریاکشن کوي هغه ډای سیکراید، ټرای سیکراید، ټیټرا سیکراید، پینټا سیکراید مطلب کاربوهایډریټ څه کوي هغه سینتھسایز کوي. د انسان په وجود کې پرس کا پروټین سینتھسیس کیږي جوړیږي پریپیر کیږي نو دا یو کیمیکل ریاکشن سټډي کیږي نو کیمیکل ریاکشن موږ سټډي کوو. کله انسان یا لیوینګ ارګانیزم انسان باندې یاد لیوینګ ارګانیزم مطلب پلانټ انیملز یا څه مایکرو ارګانیزم. صحیح. نو مطلب د دې په باډي کې پرس کا پروټین سینتھسیس کیږي نو پروټین سینتھسیس د یو کیمیکل ریاکشن پر ريزلټ کې سکیږي پریپیر کیږي د امینو اسید نه جوړیږي. داسې کاربوهایډریټ زموږ سره د مونوسیکرایډز نه جوړیږي مطلب هغه کیمیکل ریاکشن کوي ډیفرنٹ ټایپ اف کاربوهایډریټس کوي هغه جوړي څنګه زموږ سره سیلولوز د ګلوکوز نه جوړیږي، ګلوکوز په خپل کې پولیمرایز کی کنډنسیشن ریاکشن کوي سیلولوز جوړي کوم چې زموږ سره د پلانټ سیل وال دی. صحیح ده. داسې زموږ سره فوټوسینتھسیس یو کیمیکل ریاکشن دی که هغه ریاکشن کوم کې چې گرین پلانټ خپل فوډ څه کوي هغه پریپیر کوي د سن لایټ واټر او کاربن ډای اکساید په څه کې موجودګي کوي نو دا کیمیکل ریاکشن هم په یو لیوینګ باډي کې دننه کیږي په پلانټس باډي کې کیږي نو دا یو بایو کیمیکل ریاکشن دی. نو بایو کیمیکل ریاکشن هغه ریاکشن کوم چې په لیوینګ باډي کې دننه کیږي هغه ته بایو کیمیکل ریاکشن وایي. نو بایو کیمیکل ریاکشن به هم موږ پسې کې په بایو کیمستري کې سټډي کوو. نو بایو کیمستري د کیمستري هغه برانچ دی په کوم برانچ کې چې موږ بایو مالیکول سټډي کوو مطلب هغه مالیکول کوم چې په لیوینګ ارګانیزم په باډي کې دننه سکیږي پریپیر کیږي لکه پروټین د انسان په وجود کې دننه جوړیږي. صحیح ده. سیلولوز په پلانټ کې دننه جوړیږي. صحیح شو. داسې ګلوکوز چې کوم دی هغه په پلانټس کې زموږ سره سکیږي پریپیر کیږي. صحیح. صحیح ده کنه. دا کمپاوند ته موږ وایو بایو مالیکول دي سټډي ته موږ بایو کیمستري وایو. دا رنګ هغه کیمیکل ریاکشن کوم چې په لیوینګ باډي کې دننه کیږي دا کیمیکل ریاکشن ته موږ بایو کیمیکل ریاکشن وایو. د بایو کیمیکل ریاکشن سټډي به موږ په بایو کیمستري کوو. اوس راځو لاست کوم چې تاسو په کورس کې دی نمبر 8 انوایرنمنټل کیمستري دا. نو انوایرنمنټل کیمستري چې دا د کیمستري هغه برانچ دی په کوم کې چې موږ د انوایرنمنت د کمپوزیشن په اړه سټډي کوو چې په کوم ماحول کې زه اوسېږم دا ماحول د انوایرنمنت جوړ د څه سره دی په دې کمپوزیشن سره دی په دې کې کمپوننټس څه دي په دې کې د اکسیجن کوالټي څنګه د ایر کوالټي څنګه ده په دې کې اکسیجن آیا په ښه مقدار کې شته که نشته په دې کې مطلب کاربن ډای اکساید په څومره مقدار کې دی په دې کې نایټروجن څومره دی چې دا ټایپ سټډیز کوم هغه موږ څه کې کوو په انوایرنمنټل کیمستري کې کوو یا په کوم انوایرنمنت کې زه اوسېږم آیا په دې کې پولوټنټ څونه دي مطلب په دې کې هغه کمپاوند کوم چې انسان ته نقصان رسوي هغه څونه مقدار کې دي یا هغه کمپاوند کوم چې د انسان د هیلث لپاره ضروری دي هغه کنسنټریشن پکې آیا د سټانډرډ مطابق دی کنه دی نو دا ټایپ سټډي چې موږ په کوم برانچ اف کیمستري کوو تاسو انوایرنمنټل کیمستري انوایرنمنټل کیمست بس چل کوي دا به د انوایرنمنت کمپوزیشن سټډي کوي چې انوایرنمنت جوړ د څه سره دی دې سره سره چې کله کمپوزیشن د انوایرنمنت سټډي کوي چې په انوایرنمنت کې پلان کې سری مطلب دا کمپوننت پکې دي نو دا غینه بعد به دا وسه دا کمپوننت په هیومنز بین باندې په پلانټ باندې یا په انیملز باندې یا په مایکرو ارګانیزم باندې دا غي امپیکټ سره مطلب دا غي اثر په سره صحیح دا نو دا ټایپ سټډي چې په کوم برانچ اف کیمستري کې هغه تاسو وایو انوایرنمنټل کیمستري نو موږ به د کیمیکل سټډي کوو مطلب چې په انوایرنمنت کې کم کیمیکل دي د انوایرنمنت کمپوزیشن سره په انوایرنمنت کې کم سبستانسز دي صحیح دا هغه نه بعد موږ دا غي افیکټ ګورو اثر ګورو شیره د دې په لیوینګ ارګانیزم باندې کوم اثر دی نو چې دا ټایپ سټډي موږ په کوم برانچ اف کیمستري کې هغه تاسو
انوایرنمنټل کیمستري. دا یاد ساتئ د انوایرنمنټل کیمست لپاره چې کوم ایریا اف انټرست هغه سي 2 ایریا اف انټرست. لکه موستلی انوایرنمنټل کیمست په 2 ایریا کې څه کوي هغه ریسرچ کوي او کار کوي. اولنۍ زموږ سره چې دا هغه واټر پولوشن دی، دویم زموږ سره ایر پولوشن دی. مطلب انوایرنمنټل کیمستري د واټر کوالټي ګوري چې د واټر is fit for drinking or not. دا کوم واټر چې موږ کوی دا د سکلو لپاره فټ دی او کنه دی. مطلب دا غي کمپوزیشن دی ګوري، باقي د دې کمپاوند ګوري کوم چې د هیومن هیلث لپاره سری هغه نیسیسری دي، او دا سه کمپاوند په هم ګوري کوم چې د هیومنز هیلث لپاره سری هغه نیسیسری نه یا د پلانټ لپاره هغه سری هغه مطلب هغه ته دغه پاغي باندې هیزرز افیکټ دی، عام پول افیکټ دا پلانټس یا انیمل سکه هغه خرابوي. سیدا ایر پولوشن د دوی د ایر کوالټي ګوري چې را دا کم ایر چې کوم د زموږ په انوایرنمنت کې آیا دا ایر کوالټي ایر ده کنه په دې کې صدا سي ایزرز کیمیکل خنيشتا کوم چې انسان ته زناور ته یا بوټو ته سکه نقصان رسي. سیدا د انوایرنمنټل کیمست سټریټجی سیدا یاد ساتئ. ټول نمخ کې دی د انوایرنمنت نه سامپل والی دا غي کمپوزیشن دی سټډي کی چې په کوم انوایرنمنت کې زو سیګما د دې کمپوزیشن سره کمپوزیشن مطلب دی کې کم سبسټانسز دي کم کیمیکل دي دا غي نه پات به هغه سبسټانس هغه کیمیکل امپیکټ یا افیکټ په تمو هغه ګوري چې دا کمپاوند هټی په انوایرنمنت کې خو د په هیومن ایل باندې یا په پلانټس باندې یا په انیملز باندې څه قسم اثر دی. نو کدا افیکټ زموږ سره پازیټیو وي مطلب خاص سره دی لکه څنګه چې د انسان د هیلث لپاره اکسیجن سره ضروری دی، څنګه چې د انسان لپاره مطلب کوالټي واټر صفا واټر سری هغه ضروری دي. سیدا نو کپرس کا امپیکټ پازیټیو مطلب خو او هیومن ایل تا پلانټ ته یا انیمل ته خطر نه وا پازیټیو افیکټ دی. نو انوایرنمنټل کیمست به کوشش کوي چې دا کم کیمیکل چې کم دی داغي دغه سکی مطلب داغي پروډکشن وکړي داغي کوالټي سکی هغه انهانس کی وای. صحیح کفرس کا دغه کم کیمیکل چې په انوایرنمنت کې د امپیکټ سی هغه نیگیټیوي مطلب هیومن هیلث تا پلانټ تا انیمل ته هغه خطر ده داغي پیزټ افیکټ دی باندې. نو به بده کوشش کوي چې سکی سنکی لکه پاسانم پیو کوما ایزی لکه لیټ سپوز ما د ایر سامپل واغستو هغه ما سکو وکړو. صحیح ده اوس په دې ایر کې اکسیجن دی، نو اکسیجن د هیومن هیلث لپاره سره ضروری دی، بلکې اکسیجن بغیر لایف پاسبل نه دی. زه به کوشش کوم چې اکسیجن شي دا سیوا شي ولې سیوا شي انانس مين سیوا کېدل د اکسیجن به څه کومه سیوا کوم ځکه چې دا یو داسې سبسټانس دی د انوایرنمنت د کوم نه چې انسانانو ته زناورو ته او دا رنګي پلانټ سره هغه باندې ښه امپیکټ دی خاص سره دی. زه به دا څه کوم اوس د دې پروډکشن کوم چې راځي شي انکریز شي. صحیح ده زه اکسیجن څه کوم انکریز کوم. اوس کاربن ډای اکساید چې موږ کم دی نو کاربن ډای اکساید هیومن هیلث تسی هیومن هیلث نم نه راخو. سیدا بل کاربن ډای اکساید موږ سره څه کوي دا ګلوبل وارمنګ هم کاس کوي دا یو گرین هاوس ګیس دی. سیدا مطلب دا یو ایر پولوټنټ. صحیح مطلب د دې په هیومن بین باندې یا په پلانټس باندې په هیومن بین باندې سوري پلانټ خو مطلب فوټوسینتھیسس کې باغ هغه یو نیسیسری چیز دی. سیدا مطلب د دې یو ښه امپیکټ نه دی. زه به اوس کوشش کوم چې کاربن ډای اکساید څه کما سینک کما یا داسې یو کیمیکل کوم چې زما انوایرنمنت څه کوي هغه فلوټ کوي ګنده کوي نو هغې سورس ته به زه زما چېرې د کوم ځای نه دا ریجنریټ کېږي چېرې دا څه شي دا کنټرول کوم ځکه چې دا انوایرنمنت څه کوي د هغې کوالټي دا خرابوي. دا زما سره څو برانچز اف کیمستري اوس اسایمنټ چې کوم دی نو اسایمنټ لکه اټ می بي پرابیبلی ون اف یور ایگزام کوېسچن اکثر ایگزام په سیکشن سی کې یا سیکشن بی کې یو کوېسچن راځي هغوی بای نیم 2 برانچ یا 3 برانچ څه کړي منشن کړي موستلی 2 برانچز چې ډیفاین انالیټیکل اینڈ ارګینیک کیمستري یا ډیفاین ان ارګینیک کیمستري اینڈ بایو کیمستري. دا په ایگزام کې څه کې یو کوېسچن راځي تاسو دا ټول برانچز اف کیمستري کوم 8 برانچ اف کیمستري چې موږ څه کړل نن ټیچ کړو دا تاسو میمورایز هم کړئ او دا څه کوي ولي کې په نیټ کاپیانه کې ان شاء الله او چې کله حالات خوش ان شاء الله دا به موږ څه کوو. Thank you so much. Stay at home and stay safe. Thank you.